الله رب العالمین انسان ته لوی شرافت ورکړی دی، یو لوی عزت یې ورکړی. ځکه په ټول مخلوق کې انسان چې دی اشرف المخلوقات پیدا کړي. په ټول مخلوق کې ډېر زیات عزتمن او په ټول مخلوق کې د ټولو نه غوره دی انسان پیدا کړی. نور مخلوق چې کله پیدا کوو نو هغې کې مخکې نه ملایکو ته دا نه ویلي چې زه دا پلانکی مخلوق پیدا کوم، ستاسو څه سوچ دی څه رایه م. خو انسان چې کله پیدا کوو نو د ده د پیدا کېدو نه مخکې الله پاک ملایکو ته دا یو خبره وکړله چې زه انسان پیدا کوم. تاسو دې حوالې سره څه وایې؟ دې نه دا معلومیږي چې انسان دا د الله په نسبانې ډېر زیات معزز دی او عزتمند دی. او چې کله به انسان پیدا که نو بیا د په ټول مخلوق کې پاک مخلوق چې هغه ملائک دي هغوی ته د دې خبرې حکم وکړه چې تاسو د آدم علیه السلام په طرف باندې په سجده شئ. دا د انسان اکرام دی، دا د انسان عزت دی چې الله پاک ورکړي. او بیا دا دی چې الله رب العالمین د دې انسان د پیدایش د نسبت الله خپل ځان ته کړی. کله چې ابلیس سجده ونه کړله الله رب العالمین ورته وفرمیل چې ابلیس تا هغه چا ته سجده ولې ونه کړلې ما خلقتو بیدی، کوم چې ما په خپلو دواړو لاسو باندې پیدا کړی و، څنګه چې د الله د شان سره لایق. دا نسبت الله خپل ځان ته و. یعنې قرآن کې د نور مخلوق ذکر دی، اسمان هم الله پیدا کړی، ځمکه او غرونه او سمندرونه دا ټول الله پیدا کړي. خو دا قسمه نسبت دا یې نه دی کړی چې اسمان باره کې ویلي چې لما خلقتو بیدیه، ځمکې باره کې ویلي چې لما خلقتو بیدیه. د انسان باره کې دا لفظ د ده د اکرام او د عزت د وجې نه الله پاک دا لفظ استعمال کړی دی. او انسان دا الله رب العالمین د دې ټولې ځمکې بلکې د ټولو کائناتو خلیفه جوړ کړی، پیدا کړي الله دی. او خلافت او مشري د ځمکې چې ده دا الله مخلوق کې بل چاله نه ده ورکړی، دا صرف انسان له ورکړی. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفه. کله چې ستا رب دا ویل ملائکو ته چې زه په ځمکه باندې یو خلیفه جوړول غواړم او پیدا کول غواړم. خلیفه سي نائب قائم مقام، دا خلیفه. او الله قرآن کې فرمایلی وکذلک جعلناکم خلائف فی الارض. الله فرمایي ما تاسو د قرنګي په ځمکه باندې خپل خلیفګان جوړ کړي یې. لکه انسان دا د الله خلیفه دی په دې ځمکه باندې، دا د الله نائب دی په دې ځمکه باندې. او قرآن کې نورم ګڼو شمېره آیاتونو کې د دې خبرې ذکر دی. ځکه څومره کائنات چې دي، څومره مخلوق چې دی په دنیا کې، دا ټول الله د انسان دپاره پیدا کړي، د انسان دپاره پیدا کړي. دا ټول به د انسان خدمت کوي. نور دا د انسان په خدمت کې دی، سپوږمۍ، اسمان، غرونه، سمندرونه، ونې بوټي، دا ټول دا د انسان دپاره الله پیدا کړي. الله قرآن کې ویلي دي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. دا الله هغه ذات دی چې ځمکه کې څومره څه دي دا ټول یې ستاسو دپاره پیدا کړي. ځکه دا انسان الله ته ګران و، دله یې دا هر څه پیدا کړي، دله یې دا عزت او اکرام ورکړ.
او ظاهري شکل مطابق هم الله انسان په ټول مخلوق کې ښایسته پیدا کړی. ځکه د نور مخلوق د نورو ځناورو او د انسان د پیدایش بالکل ښکاره فرق دی چې انسان الله څومره ښایسته پیدا هغه څیزونه چې هغه عیب دی هغه عیب کې نه دي پیدا کړي. پای باندې انسان بدرنګ ښکارې دی هغه عیب کې نه دي پیدا کړي کم چې ځناورو کې پیدا کړي. ځکه الله سوره 3 کې همدغه فرمایي الله قسم خوړلی چې زما دې په انځر باندې قسمي زما دې په زیتون باندې قسمي زما دې په توري سینا باندې قسمي آغا تور غر آغا تور دشتا د سینا چې په کوم ځای کې موسی علیه السلام ته وحی ورکړی شو الله د موسی علیه السلام سره خبرې کړي الله وایي زما دې په دغه ځای قسم وهذا البلد الامین الله فرمایي زما دې قسمي د امن په ښار باندې او د امن ښار هغه مکه ده هغه مکه ده الله د امن ځای جوړ کړی. دا څلور قسمونه الله پاک په دې څلورو څیزونو باندې خوړلي او دا څلور واړه قسمونه الله په دې خبره خوړلي چې جزا یې دا ده چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. الله وایي زما دې په تین باندې قسمي په زیتون مې دې قسمي په تور سینا مې دې قسمي په مکه د پاک او د امن په ځمکه باندې زما قسمي چې بېشکه ما انسان دا ډېر ښایسته پیدا کړی. ځکه د انسان هر اندام الله ښایسته پیدا کړی. د انسان مخ دا یو نورانی مخ دی د مؤمن مخ دې کې یو نور دی دې کې یو رڼا ده. انسان له الله عقل ورکړی پوهه یې ورکړې علم یې ورکړې شعور یې ورکړې چې دا څیزونه الله پاک دا د نور مخلوق له نه دي ورکړي. دا الله دې انسان ته ورکړی دی صرف شعور دی چې هغه الله نور مخلوق ته هم ورکړی. دې انسان ته الله پاک دا عقل ورکړی دی دا پوهه ورکړې ده چې دې په دې عقل باندې او په دې خپل سوچ باندې دې ښه او بد معلومولی شي. دې به خپل عقل باندې د نقصان ځای او د فایدې ځای دا معلومولی شي. دې د خیر او د شر ځای معلومولی شي. دې په دې باندې حلال او حرام معلومولی شي او ښه کار او بد پې معلومولی شي. دا عقل او پوهه دا الله دې انسان ته ورکړی. ځکه د انسان ډېر لوی اهمیت دی الله سره. دا ټولې خبرې دې حوالې سره چې دا د انسان اهمیت دی. دا انسان الله دې دپاره نه پیدا کړی چې دی د خپل ځان ضایع کړي دی د خپل ځان برباد کړي یا دې بل راولګي او دی دې هلاک کړي او دی دې ختم کړي. دا الله دې له نه دی پیدا کړی.
بلکې انسان الله دې له پیدا کړی دی چې دا د دنیا آباده کړي او په دې کې یو ښایسته ژوند تیر کړي، د امن ژوند تیر کړي، د خوشحالۍ ژوند تیر کړي. دې له الله انسان پیدا کړي. ځکه امن دا د الله په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی. انسان ته چې کله امني ورته دی به خوشحاله کله چې دته امن نشته، د سر نه دی محفوظ، د وینه نه ده محفوظه، د مال نه دی محفوظ، د کور نه دی محفوظ، او د ملک نه دی محفوظ، نو که هر څه مو ته ډېري خو دی په دغه ټولو نعمتونو کې دی د خوشحالۍ ژوند دا نشي تېرولی څو پورې چې دته امن ني. ځکه الله رب العالمین دا اوس چې کومه جمله ما تاسو ته وفرمایله د الله امن دومره خوښ دی، امن چې سوره تین کې د امن په خاریه باندې قسم خوړ، وهذا البلد الامین. نه مکه کې رزقونه مو، مکه کې زمزم اوبه مو، مکه کې د الله کور مو، خو هغه صفت الله دې قسم کې نه فرمایلی بلکې د امن صفت یې الله فرمایلی وهذا البلد الامین. او الله رب العالمین قرآن کې فرمایلی دی ابراهیم علیه السلام چې کله د کعبې آبادی کو او الله ته حکم وکړ چې زما کور جوړ کړ، هغه یې جوړ کړ. او الله فرمایي ما مکه چې ده دا مې څه وګرځو مثابة للناس و امنا، د خلکو د راجمع کېدو ځای مې جوړ کړ او د امن ځای مې جوړ کړ. ځکه چې خلک یو ځای ته ډېر راجمع شي بیا هلته به دمني بعضې وخت کې راشي. والله فرمایل خلک به دلته راغونډېږي راجمع کېږي به خو دلته به امني، دلته به دومره امني چې نبی علیه السلام دا وفرمایل چې مکه کې به څوک ښکار نه کوي، ښکار به نه کوي حرم کې دننه چې څومره پورې د حرم حدود دي، تر دې پورې چې که یو حاجي صاحب ته دا ښکار په دې خپو کې اوښته راوښتم الله فرمایي دا به په تا باندې بند. سوره مائده کې الله رب العالمین دا خبره فرمایلې ده. الله فرمایي احل لكم صيد البحر وطعمه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. د سمندر ښکار الله د احرام په حالت کې ستاسو دپاره حلال کړی دی او د عامو قافلو دپاره هم حلال کړی. و د وچې ښکار چې دی هغه تاسو باندې حرام دی چې کله تاسو په احرام کې ځکه دلته به امني، هغلته به دشمن په دشمن لاس نه وچوي. الله رب العالمین دا فرمایلی دی چې تاسو د عزت په میاشتو کې جنگ مه کوئ. د هغې وجه دا ده چې بیا به څوک مکې ته به نه راځي، وایي به هلته جنگ دی، هلته بدامني ده. ځکه د بدامنۍ ځای ته څوک څه کوي چې ځي؟ الله رب العالمین
د دغې وجې نه په دغه میاشتو کې جنگ بند کړی دی دې لپاره چې خلک ازادانه طور راشي او خپله بندګي وکړي حج وکړي عمره او طواف وکړي او بیا په امن سره لاړ شي الله د مکې والو حالات بیان کړی دی سورې نحل کې الله فرمایلی دی د هغه کلي مثال دی خلکو ته ورکړه چې هغه کلی د امن کلی و او د خوشحالۍ کلی و رزق ته د هر طرف نه را روان فکفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف دوی د الله د دغه نعمتونو نه شکري وکړه نو الله پې ولږ هم راوسته او الله پاک پې یره هم راوسته امن یې ورله ختم دې آیات نه معلومیږي چې کله هم بنده د الله نه بغاوت کوي د الله د نعمتونو نه بغاوت کوي د الله د نعمتونو نه شکري کوي یا د الله د نعمتونو شکر نه ادا کوي الله رب العالمین به د باندې چې کوم قسم عذابونه رالیږي نو په هغې کې د ټولو نه خطرناک عذاب چې دی هغه بدامني ده هغه بدامني ده الله قریشو باندې د نعمت په طور دا دوه خبرې بیان کړي دوه نعمتونه سوره قریش کې آخري جمله ده الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف د هغه رب بندګي وکړئ چې هغې تاسو له د ولږې نه موړوالی او طعام درکړی دی او د یېرې په بدله کې درله امن درکړی دی یېرې الله ختمه کړې ده ځکه عزتمند ورونو د الله امن خوښ دی امن کوم ځای کې چې امني هغلته به خوشحالي کوم ځای کې چې امني هغلته به انصافي هغلته به عادلي بنیادي څیز چې دی هغه امن دی په خېټه کې د انسان موړو او که وږی و دواړو حالاتو کې د یو وخت تېرولی شي نو چې کله دته امني نو دی به د امن په حالت کې که د لسو ورځو وچه ډوډۍ هم دی د اوبو سره خوري دله به مزه ورکوي خو که د دنیا دا د خوراکونو ټول نعمتونه ورته پراته دي او دته امن نشته دی په یېره کې دی نو بیا به ورله دغه یو نعمت هم مزه نه ورکوي ځکه دنیا ته انبیا کرام علیهم السلام خلکو له چې کوم پیغام راوړی دا د امن پیغام اسلام د امن دین دی اسلام دا نه غواړي او نه اسلام دا حکم کړی دی چې به تور او ټوپک راوالی او چې چرته هم کافر لیده بس اینې تویوئ دا حکم نه دی د اسلام بلکې اسلام د جهاد دپاره اصول منتخب کړي چې که په دې اصولو کې دننه او دا مقصد ترې حاصلېده او په دې آدابو باندې دا به جهادي خو که چرې د دې مقصد دپاره نه و دې آدابو سره نه و دا مقاصد ترې نه حاصلېدل اسلام ته نو دا بیا جهاد نه دی بلکې دا به بیا فسادي دا به ورانیي بیا ځکه د امن د قایمولو دپاره دا چې دا خلافت او حکومت دی دا د څه دپاره حاکم څه دپاره حکومت د څه دپاره حکومت دې دپاره چې دا به خلکو له امن ورکړي دا به دې دپاره ني چې دی د خپلو عوامو سره ظلم کوي دی د هغوی سره بې انصافي کوي او قتل و غارت هغه د عامي
او حکومت هغه د خاموشي. دې لپاره حکومت نه دی. قانون د څه لپاره دی؟ د امن د قایمولو لپاره دی. ځکه عمر رضی الله تعالی عنه هغه به دا فرمایل چې که چېرې د یو سړي په قتل کې 100 کسان شریک شي زه به پې 100 واړه رانیسم او هغوی له به سزا ورکړم. د انسان دا وینه دا دومره بیکاره وینه خو نه ده. دا دومره بیکاره وینه نه ده. دا ډېره عزتمنده وینه ده د انسان. دا دومره بیکاره وینه نه ده چې د دا وینه هغه د په جومات کې هم تویږي او د ده دا وینه هغه د بازار کې هم تویږي او د ده دا وینه هغه د په جنازه کې هم تویږي او دته د بدامني. ځکه عزتمندو ورونو امن دا د الله لوی نعمت دی. امن او د خپلو مفادو دپاره بدامني جوړول د دې نه لوی ظلم بل نشته. د خپلو جیبونو ډکولو دپاره بدامني جوړول دې نه بل لوی ظلم نشته په دنیا. دې حاکمانو نه به د دې یو یو څیز تپوس کېږي. ابراهیم علیه السلام ته چې الله کومې صحیفې ورکړې وي هغې کې دا خبره وه چې ای مغروره بادشاه ته خو ما دې له نه وې لېږلی چې ډالر په ډالر جمع کوه او روپۍ په روپۍ جمع کوه. ته خو ما دې له لېږلی وي چې د یو مظلوم آواز هغه ما ته اسمان ته راونه رسي او هغه ورله ته په دنیا کې د هغه مظلوم بدل د ظالم نه واخلي. ته خو ما دې له بادشاه کړی وي. ته خو دې له بادشاه نه وي چې ته د کروړونو په روپو په ګاړو کې ګرځه او ستا بچي ته دي هر ته دې د کروړونو ګاډی ولاړي او د دنیا عیش او معاش. بادشاهت خو دې دپاره نه دی. حکومت خو دې دپاره نه دی. حکومت د عوامو د خدمت دپاره دی. عوامو ته د انصاف د ورکولو دپاره دی. عوامو ته د امن ورکولو دپاره دی. عوامو ته د خوشحالۍ د ورکولو دپاره دی. د عوامو د روزګار او د هغوی د معیشت د هغوی د کاروبار د هغوی د خیال د ساتلو دپاره دی چې ته دغه سهولتونه عوامو ته ورکړې ځان ته نه. نن دوی په خپل ځان باندې دي ځان له امن ورکوي. ځان له امن ورکړی ځان نه دیوالونه تاوی. عوامو له د امن دیوال ورکوي. عوامو له ځکه بدامني دا ډېر لوی ظلم دی او د انسان وینه تویول دا ډېر لوی ظلم دی. موږ د دې خبرې مذمت کوو چې نن د مسلمان وینه هغه دومره ارزانه تویږي. بس دا دومره ارزانه تویږي. په زرګونو خلک په زرګونو بچي او ماشومان هغه په فلسطین کې قتل شول. د هغوی اندامونه معلوم نه شو او هغه خلک خاموش دي چې هغه موږ له درسونه راکوي چې تاسو د انساني حقوقو خیال وساتئ. دغه د انساني حقوقو والا څه شول اوس؟ دغه انساني حقوقو والا او دغه د اقوام متحدې والا او پلان او دا چې تنظیمونه یې جوړ کړي دي هغوی چېرته دي؟ هغوی ته دا نه ښکاري چې دا د فلسطین دا د میاشتې ماشوم د هغه غوښې هغه د کیمیکلو او په وسلو باندې هغه چتونو پورې نښلي. دا ماشوم دوی ته نه دی معلوم. زمونږ حکومت خو د اوښ نه د اوښ غم ورسره دی چې د اوښ نه چا خپه کټ کړي او دا یې کړي او دا ټوله میډیا ترې ډکه وه. خو دا چې دا پرون په باجوړ کې یو سنیټر صاحب او یو ماشوم د پنځو خویندو یو ورور ملک عرفان چې پلار یې وفات شوی دی ملک داود د دې څه غم شته که نه؟ د دغه اوښ د خفې نه چې هغه د سن اوښ دی نو هغه ډېر قیمتي دی او چې دا د پښتون او د کیفیکې انسان دی نو دا دومره قیمت نه لري. بس د دې قیمت نشته. دا ظلم.
که دې امن دپاره الله نبیان رالیږي او د امن کوشش دا په ما او تا په ټولو باندې فرض دی دا فرض دی څنګه چې فساد حرام دی الله رب العالمین دی زمونږ او ستاسو علاقو کې او د ملک کې امن راولي او الله پاک دی زمونږ په حال باندې رحم وکړي یا الله تعالی ناراضه شي ګناهونه معاف کړي صغیر او کبیره ګناهونه معاف کړي تمام خطاګانې معاف کړي یا الله دې ملک کې امن راولي خوشحالي راولي اطمینان راولي یا الله څوک چې بدامني خوري فساد خوري یا الله ته ورله واقعي سزا ورکړي او یا الله رب العالمین د خیر فیصلې د برکتونو فیصلې ومونږ او زمونږ په دې ملک باندې راولي یا الله ظالمانو نور ظالمان مسلط کړي مظلوم مسلمانان یا الله د دوی د ظلمونو نه خلاص کړي او یا الله څومره بیماران کورونو اسپتالونو کې دي یا الله ته ورله شفای کامله عاجله ورکړي او یا الله څومره مړي د اهل اسلام شوي دي یا الله د ټولو مغفرت نصیب کړي نره ماما دعا کې یاد کوي فارون وفات شو یا الله تی مغفرت نصیب کړي جنت الفردوس له ورکړي او یا الله خبر په جنت د باغچونه باغچه وصلی الله تعالی